اوس دا برهانیات بدیهیات وته کو نظریات وته کو یقینیات وته سو وته دا پشپق قسم دي. اولیات، فطریات، حدسیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، دا شپږ قسمونه دي، یاد ساته. اولیات دي ته وای داسې قضیه چې موضوع او محمول څنګه ذهن تراشي عقل تسلیم کی، دلایلو ته پکې اړو ضرورت را پیښ نشي، څنګه موضوع محمول ذهن تراشي عقل یومني بل لار نه عقل سره. نو داسې قسم قضایا او تبسول ویو اولیات. دې مثال څه دی؟ الکل اعظم من الجزء، کل د جز نه غټ وي. الکه زما دا ټول وجود د سر نه در خپو پورې دې ته وای کل، او جز مثلا زما دا یو لاس دا زما جز دی، نو دا ټول کل دا د یو جز نه غټ دی کو نه؟ عقل هم مني بل لار نشته. اوس کو څوک وایي چې نه نو دا لیونی دی، عقلی طور سره کل دا د جز نه غټ وي. بل مثال وره قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا دا خلق بغیر د خالق نه پیدا کړل شوي دي، یعنی په خپل پیدا شوي دي، یا دوی په خپل خالقان دي؟ نو ګوره عقلی طور سره عقل سره بل لار نشته چې د پیدایش دا صفت دا صرف د رب ذوالجلال خاصه ده، بل شانه ده. مخلوق سنشي پیدا کوله، پیدایش دا د رب ذوالجلال خاصه ده. عقل په طور سره دک شان وما يستوي الاعمى والبصير، ړون اور بنا برابر نشي کېدی. عقل هم دا وي ړون اور بنا برابر نشي کېدی. دک شان ولا الظلمات ولا النور، تیاری او رڼاګانې برابر نشي کېدی. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، مړي او ژوندي برابر نشي کېدی. نو دا ټول د اولیات سره تعلق ساتي، ځکه چې انسان داسې قسم قضیه ووري کنه نو په منلو مجبور شي، بل لار سړی سره نه، گویا چې دته د اول نه علم نو دې تسویل کېږي اولیات. دویم قسم د فطریات، دا هغه قضیو ته وایي چې ذهن تراشي ورسره دلیل هم راځي، یعنی قضیه چې څنګه ذهن ترازی کنه نو قضیو راتلو سره دلایل ورسره هم راځي، فطری طور سره دا دلیل ذهن ترازی وسره. لکه 4 جفت ہے 3 طاق ہے، 4 جفتی ولی عقل پخپلا ورسره تسلیمي شي او زکات چې دا دو باندې برابر سرابر تقسیمیږي، او 3 طاق دي زکات چې په دو برابر سرابر نه تقسیمیږي. نو دې ته وی فطریات. دې مثال وره لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا، کو چرته پزمکو اسمانونو کې د رب ذوالجلال نه علاوه نور خدایان وي نو بیا خو په فساد په پزمکو اسمانونو کې، ولی خدا خو دا سوي چې خو قدرت لري په هر څه باندې چې څه اغواړي کولی شي، فعال لما یرید چې د څه اراده وکړي کولی شي. نو یو رب به وایي چې زه باران وروم، بل به وایي چې نه وروم، یو به وایي چې زه د فلاني انسان نه مرګ ورکوم، بل به وایي چې نه ورکوم، یو انسان به وایي چې بس قیامت، یو رب به وایي چې قیامت قائموم، بل رب به وایي چې نه قائموم. ورا رب خو ارسه کولی شي. نو کو چرته ډیر خدایان وي نو بیا به دوی په خپل میانس کې سوي جنگ جګړې به وي، یو به وي چې زه دا کار کوم، بل به وي چې نه کوم. حالان کې کوم چې وګورو نو نه فساد شته پزمکه کې نه په اسمانونو کې، نو چې فساد نشته معلومه دا شو چې ګڼ خدایان هم نشته، صرف وحده لا شریک ذات دی. نو عقلی طور سره معلومه شو چې الله یو دی او فطری دلیل دې سره خپل ذهن ته راځي. کو چرته زیات وي نو بیا به دغه فسادات وي. په یو ځای کې چې دوه مشران جمع شي، مثلا یو مسجد کې 2 کسان مشران کې، نو یو ځان له صوبې بل ځان له صوبې، یو وی زبدا احکامات جاری کوم، نو دا جاری کوم، نو فساد جوړي کو جوړ نه. چې کله مشران ډیر بیا فساد وي، او چې مشر یو وي بیا د الله په فضل سره هر طرف ته سکون وي. مشر پورم دغه چې مشر دینداري. بل مثال یې سره ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، عیسی علیہ السلام د الله په نسبت باندې پشان د آدم علیہ السلام دی.
نو ګوره دا جمله چې مو ویله په خپله ورسره دلیل ذهن ته رالو چې څنګه د آدم علیه السلام پیدایش معجزانه طور سره شوی دی دک شان پیدایش د عیسی علیه السلام معجزانه طور سره شوی دی څنګه چې آدم علیه السلام یو بنده دی د الله نبی دی دک شان عیسی علیه السلام بنده دی د الله نبی دی څنګه چې آدم علیه السلام خدای نه دی دک شان عیسی علیه السلام هم خدای نه دی څنګه چې آدم علیه السلام د الله زوی نه دی دک شان عیسی علیه السلام هم د الله زوی نه دی ټول خبره ته عقلی طور سره ثابت شو دې ته وی فطریات دک شان نبی علیہ السلام هم عالم الغیب نه دی ولی آیات کې دی وکنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء نبی علیہ السلام فرمایي کو زه چرته عالم الغیب وی نو ما خو په ډیر خیرونه جمع کړي وي ما ته بچا تکلیف نشو را کولې ولی چې ورته پته وا چې پیغمبر عالم الغیب دی نو ته خو بیا پته و چې اوس خو ما ته تکلیف را کول کیږي نو هغه ځای ته بنتلو ته ما ته دوه عقلی طور سره کو د هر پیغمبر د پاره علم غیب ثابت شي نو ته د ابراهیم علیه السلام چې کله بچي ذبح کولو او دا داسې سخت امتحانات پر راتلل نعوذ بالله من ذلک نو کو د علم غیب په وجه هغه ته دا معلومه و چې نه دا به نه ذبح کیږي زوی ګډ به راځي د جنت نه نو بیا دا ټول واقعات او دا سختیان تکلیفیان دا خو به یو قسم بیا قوم ته ډرامه پیش کولو ځکه هغه ته خدا اول نه پته و چې زوی به نه ذبح کیږي ګډ به راځي او معلومیږي دا چې اول نه پته وته نه و نه علم غیب وسره کو چرته علم غیب ثابت کونو د انبیاء او د تکلیفونو بیا نعوذ بالله من ذلک دا یو قسم ډرامه غونډه ثابت شي لکه هغه ته دا اول نه پته و چې ماته بجی دا قسم تکلیف راځي خو قوم ته د خودلو د پاره دي ځکه چې دا تکلیف په بدای وخت کې ختميږي دا څه غزه معلومات نو علم غیب صرف د رب ذوالجلال خاصه ده به هر حال دریم قسم د حدثیات هغه قضایا او توي چې څنګه ذهن تراشي نو د سامع ذهن ډایرکټ دلایل تلاړ شي خو دلایلو کې صغرا کبرا جوړولو ته ضرورت نه را پیږي استنباط د مسائلو ته ضرورت نه را پیږي صرف اور صرف دلایلو ته ذهن لاړ شي او حکم پیو لګي یو کامل مفتی نه چې تاسو کړئ چې کووي کې مګه لړ شو صح حکم دی اگر ډایرکټ وي 30 ډول نکالنا واجب ہے دا قضیه ګور دا حدیثی ده چې څنګه تیر مسئله تاسو شو دا غزين دلایل تلاړ خو ته استنباط ته ضرورت نو اول نه د بده مندونه کوششونه کړو چې بس صرف دلیل ته ذهن لاړو حکم یې په لګولو دي ته حدیثی قضیه وي لکه موسی علیه السلام چې بنی اسرائیل ته د غوا هغه واقع بیان کړ چې تاسو غوا ذبح کې نو قاتل به معلوم شي ناغي وتویل اتتخذنا هزوا ته مونږ پسې استهزاء کې خندا کې د قاتل او د غوا د ذبح سب تعلق ته میس کې اس مناسبت نشته موسی علیہ السلام د دې د خبره نه معلومه کړه چې دا خلک خو ما جاهل غني دا ظالمانه فورا یو فرمایل اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين زه د الله سره پناه غواړم چې زه د جاهلانو نشم یعنی دا استهزاء کول دا خو د جاهلانو صفت نو تاسو ما د جاهل وای ظالمانو د جاهل نه ما صحیح شو نو ذهن فورا دلیل طرف ته لاړو